هغه ذاکر نایک صاحب که تاسو خیال یې وخت کې هغه ډېره ګیله کړې وه په ژړا شوی دی یاره وایي زه چې خلکو د دین بیانوم خلک باندې فتوې لګوي او بیا وایي دا په دې وجه باندې چې زما په وجه د خلکو دوکانونه بندېږي بس بالبرس که زما نه څوک د مسلې تپوس کوي نو بل نه به نه کوي که هغه دوکان بند شو نو د خپل دوکان د بندولو په یره باندې په یو مسلمان باندې د ضلالت پتو لګول او د کفر پتو لګول او د فسق پتو لګول موږ د الله خو له بنه ورځو بعضې خلک وایي دا صرف وایي د انجکشنو ډاکټر دی نه نه صحیح ډاکټر دی صحیح ډاکټر مطلب دا قرآن حدیث یې ویلي دي او دا د قرآن د آیاتونو او د احادیثو د حوالې او د داسې یاد دي لکه موږ ته چې الحمد یاده ده دین یې داسې یاد کړی دی خو هغه سړی مسلکن اهل حدیث دی نو که اهل حدیث دی نو بس دي اهل حدیث دی وي څوک به یو مسلک باندې څوک به بل مسلک باندې به وي او د هغې په باره کې ما ته چا یو رساله راکړې وه چې ډاکټر ذاکر نائک کے حوالے سے دارالعلوم دیوبند کا تفصیلی فتوا نو دارالعلوم دیوبند په هغې باندې او اتمرګر کې ما ته مکتبه کې چا راکړې وه نو په هغې کې 21 اعتراضونه کړي وو په ډاکټر ذاکر نائک صاحب باندې او ویلي وو چې دا سړی ګمراه دی عقاید یې ګمراه کن او تباه کن دي او ځان ترې بچ کول غواړي نو زه په هغې کې ناست وم داسې سرسري مې وکتله یو پکې دا و چې ذاکر نائک صاحب وایي چې په وینه باندې اودس نه ماتېږي نو په دې کې د ګمراهۍ څه دي دا خو د امام شافعي مذهب دی دا خو د بعضې صحابو مذهب دی ټیک ده موږ د دې قایل یو چې په وینه باندې اودس ماتېږي او موږ ته دغه راجح ښکاره کېږي موږ احناف یو زه حنفي یم او نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو او د رسول الله د حدیثو نه ثابتېږي او راجحه ده چې په وینه باندې اودس ماتېږي خو د امام شافعي مسلک دی او حدیثو نه هم ثابت دی نو په دې کې د ګمراهۍ څه دي دومره ویلی شي چې دا رایې زما خوښه نه ده د دې نه علاوه یو پکې دا خبره وه ویل ډاکټر ذاکر نائک صاحب وایي چې 3 طلاق یو طلاق دی 3 طلاق یو طلاق دی نو زه 3 طلاق او د 3 طلاق هم دغه ما ته راجح ښکاره کېږي خو دا خو د ډېرو امامانو هم فتوا ده او رایې ده چې 3 طلاق یو طلاق دی 3 طلاق یو طلاق دی دا خو د ابن تیمیه هم فتوا ده دا د ابن قیم هم فتوا ده او دا د اهل حدیث هم دقه فتوا ده او مسلم کې حدیث هم دی اگر چې هغه حدیث موږ توجیه کوو خدا چې د رسول الله په زمانه کې او د ابوبکر په زمانه کې او د عمر په صدر اول کې 3 طلاق به یو 3 طلاق بسو دا به یو طلاق وروسته بیا د عمر په زمانه کې 3 شوي دي مطلب د خبرې مې دا دی چې هغه مسلې په د 21 ترازونه کې لیکلې وي چې کم اختلافي مسلې دي بس نو که په اختلافي مسلو باندې موږ یو سړي ته ګمراه او کافر وایو که نه تاسو پته شته چې صاحبین څوک دي امام محمد بن حسن شیبانی امام ابو یوسف یعقوب رحمهم الله تعالی د خپل استاد سره په یو ثلث مسلو کې په 1 تړ کې ورسره څه کړی دی اختلاف کړی دی یو ثلث کې یعنی په سلو کې په 33 مسلو کې د خپل استاد اختلاف کړی دی تاسو ګورئ نه پلانې کې فتوا د صاحبینو په قول باندې ده د ابو یوسف په فتوا باندې ده د محمد په فتوا باندې ده هغه ذاکر نائک صاحب که تاسو خیال یې وخت کې هغه ډېره ګیله کړې وه په ژړا شوی دی یاره وایي زه چې خلکو ته دین بیانوم خلک باندې فتوې لګوي او بیا وایي دا په دې وجه باندې چې زما په وجه د خلکو دوکانونه بندېږي بس بالبرس که زما نه څوک د مسلې تپوس کوي نو بل نه به نه کوي که هغه دوکان بند شو نو د خپل دوکان د بندولو په یره باندې په یو مسلمان باندې د ضلالت پتو لګول او د کفر پتو لګول او د فسق پتو لګول موږ د الله خو له به نه ورځو الله تعالی چې قیامت کې زموږ نه تپوس وکړي که نه د دې کوم مفتي چې دا کتاب لیکلی دی د الله تعالی راولي او مخامخ ځان ته ودرئ د خپل شان مطابق شی مفتي صاحب وایه تا چې په دې ذاکر نائک صاحب باندې او په دې پلاني صاحب او د پلاني د پتو لګوله د ګمراهۍ او د کفر او د فسق دا ګمراهي وه دا فسق و که صرف په دې وجه باندې اشتار مسلک خلاف و موږ څه کول ده نو دا مسلې دا د ضد د وجې نه دا د ضد د وجې نه دا د بغض د وجې نه دا د حسد د وجې نه ډېر مولیان داسې دي که نه موږ په یو مدرسه کې یو په هغه وخت کې او هغه خبره بس راله موږ په دې شلګل کې د تفسیر کو 2001 کې موږ په دې بره یو کلي کې اوسېدو ترجمه م کوله نو په کلي کې به اوسېدو نو هغه یو طالب العلم دی اوس عالم دی ښه سړی دی زموږ سره تعلق دی نو هغه ویل چې موږ چې کله مرقات وایو نو یو مفتي صاحب یاد کو ول هغه دا خبره کوله چې هر شارع په علم لره لابودي د معرفت د امور 5 موږ وایو که نه تعریف د علم موضوع د علم غرض د علم تدوین او مدون د علم څوک دی ویل موږ ته ویلو دای په دې وجه ویله چې زما ذهن یې جوړو په هغه وخت کې مولانا صاحب ویلې چې مدون د علم معلومول ځکه ضروري دي چې پته ولګي چې دا کتاب چا لیکلی دی هسې نو چې دا کتاب چېرته مودودي نه لیکلی چې ویې نه ګورو چېرته ویل اوس ما ته هغه ذهن کې خبره یاده ده ویل په دې وجه باندې چې په ابتدا کې وګورو چې دا پلاني لیکلی دی نو بیا به طالبان نه ګوري که نه ویل په ابتدا کې ویل غواړي
ته خپل طالب له دا ذهن جوړ کې کنه چې د پلاني کتاب مګورا او د پلاني کتاب ګورا نو تا وته اول نه فرقه یاد نه کړله په دې بنیاد باندې هر څه کتاب کتل غواړي البته علم او تزدکه زدا خبره کوم خپل طالب له علم ورکا سم سونه علم او تزدکه او بیا ورته د يهودو کتابونه غوري چې جواب یې وکي زم نر مولا غده کنه چې خپل طالب داسې تیار کی داسې ورته را مسالک اربعه او دا فقه ظاهری او دا فقه شافعي او دا فقه جعفری او دا قسم اسمونه وتدسي ورته وي داس او داسې دلایل ورته وي چې سبا د چا کتاب غوري دا نه گمراه کیږي بیا چا کتاب چې ګوري پروا نه دس ذکر د سره په بیک باندې د دلایل یو ذخیره موجوده وي په بد قسمتي نه وته یو شی یاد کړی زموږ استاد ویل بسم الله د کوډګې نه بارته کې دي نشراوزی بیا تنخلی با